سلمان فارسی خپل واقعه بیانوي. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د چې کم دی د ایران باشنده دی او د هغه قوم نه دی کم چې د ایران بادشاهان دي د یو شاهي خاندان سره تعلق لري. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ وایي زما پلار چې کم دی زمونږ د علاقې مشرو او زمونږ په تشکره باندې منجورو تشکره ځکه سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د هغه قوم سره تعلق لرو چا چې به د اور عبادت کوو. یو ورځ سلمان فارسی وایي زه به ټولو وروڼو کې ماشوم زما پلار به زه له کوره بهر ته نه پرېښودم زما نګراني به یې کوله. یو پیر راغی ما ته وایي بچې نن نه پس به تشکده باندې د کم اور چې موږ عبادت کوو هغې ته به دړې ورچې بچې تا د پته شته دا اور زمون خدای دی د دې خدای عبادت موږ کوو دا خدای مړ ستانه نشي دې ته دړې ورپسې کوه هسې نه چې څوک راشي خدای تا وجلی دا اور به چې کوم دی نو ته بلې زه په تشکده کې ناست یم دړې ورپسې کومه. یو ورځ زما پلار راغی ما ته وایي بچیا تشکدې ته دغه خدای چې دی دا به زه بلومه لاشه پټي ته پټي باندې چکر ولګوه. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ وایي زه لاړم خپل پټي ته د هغه سیاړه چې راتلم پلار وصیت کړی بچي آزاد ځه آزاد به راځي ماښام نږدې دی ماښام نه مخکې کور ته راشه. زه چې پټي ته لاړم واپسۍ کې روان یم نبي علیه الصلاة والسلام دنیا ته نه راغلی. نبي علیه الصلاة والسلام نه مخکې حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام دنیا ته الله را لېږلی و. د عیسی علیه الصلاة والسلام کتاب انجیل د هغې تعلیمات چې کوم دی د هغې وخت علما ورکول. ما د عیسایانو یوه عبادت خانه ولیده یو کس مخکې دی د انجیل تلاوت کوي نور خلک چې کوم دی شاته پسې ولاړ دي. زور عالم د هغې په اواز باندې اواز ته مې غوږ کېښودو په ما د انجیل تلاوت ښه ولګېد. زه دننه ورغلم ما خلکو ته وی دا تاسو څه کوئ دا کور د سره دا کم فعل تاسو کوو وی دا آسماني کتاب دی. ما ته هغه مذهب ښه ولګېد زه کور ته چې کوم دی نو راتلم ما هغه خلکو ته وی دا مذهب به زده کوم کوم ځای وی شام کې به زده کې. زه رالم کور ته پلار وی ولې لاړ شې ما پلار عجیبه کلام مې واورېد عجیبه چې کوم دی یو مکان مې ولیده عجیبه عبارت مې ولیده. ما ته وایي څوک وایي زمونږ د پټي په سر کې ما ته وایي خبردار بچیا زمونږ اور خدای دی دا حق خدای دی الله چې هغه کم تصور کوي هغه صحیح نه دی نه هغه کتاب صحیح دی نه مذهب صحیح دی. ما پلار ته وایي چې پلاره زمونږ اور خدای چرته نشي کېدی. ما تر هغه عیسایانو خبرې ذهن طرف ته ورکولی شوې ما ته هغه انجیل آسماني کتاب ښکاري. پلار زما په خپو کې بیړۍ واچولې غوجل کې د ساورو سره بند کړم مال ته ملګرو ته ویلي و سټیم شام ته قافلې ځي ما ته به خبر راکوي. یو ورځ زما خپو کې بیړۍ دي یو ماشوم راغی ما ته وایي قافله تیاره شام ته ځي کوم ځای چې د عیسی علیه السلام تعلیمات زده کېږي انجیل چې کوم دی نه زده کېږي په الله قسم د خپو نه مې بیړۍ لرې کړې. زه قافلې سره روان شوم ما شاهي خاندان پرېښود ما مور و پلار پرېښودل ما خویندې وروڼه پرېښودې لاړم شام کې مې د مدرسې تحقیق وکړو یو مدرسه کې داخل شوم زمونږ استاد وفات شو مدرسه کې بل استاد راغی د هغه سره علوم حاصلوم زمونږ استاد ضعیف دی زنکدن حالت کې دی د بیمار دی زما انجیل نیمګړی پاتې شو د عیسی علیه السلام تعلیمات نیمګړي پاتې شول. زه سر ته ناست یم استاد ته جاړم ما ته وایي سلمانه ولې جاړې ما استاد یې د اوسه پورې مې تا ته نه دی ویلي زه یو شاهي خاندان سره تعلق لرم په دې آسماني کتاب پسې ما هر سره پرېښودې دي رشته داري مې پرېښودې ده راغلم د پلار نه په غلا باندې ما ته وایي که زه مړ شوم لاړ به شي موصل علاقې ته هلته زما ملګری دی زما واله به ورکې انجیل به درته وښیي. زه موصل ته لاړم موصل کې ما استاذ ته وکتل انتهایي ضعیفه دی. یو ورځ هغه دور راغی هغه استاذ هم د زنکدن په حالت کې دی. زه هغه ته جاړم سر ته ناست یم ما ته وایي زما د مرګ نه پس به لاړ شي نصیبین ته نصیبین کې زما ملګری دی. زه نصیبین ته لاړم نصیبین استاذ هم ضعیفه دی. یو ورځ هغه وخت راغی هغه هم وفات کېږي ما ته وایي عموریه ولاقه ده هلته ورشه زما ملګری دی تا ته به د انجیل علوم درکوي. زه لاړم عموریه ته هلته ما د انجیل علوم حاصلول الله خوښه نه وه ما د انجیل علوم حاصل نه کړل چې زما استاذ هم د دنیا نه رخصت شو. زه ناست یم سلمان فارسی ما یې خپلو مدرسو ته سوچ وکړئ صحابو ته بیا وګورئ ائمو ته وګورئ
بیا پر شکر ادا کوي چې ربا کپه دې دور کې زره قرآن علوم ناصلوما په کم قرآن باندې چې انسان له تا ترقي ورکړی را رب زمونږ نه بدبخته نور چرته کې راشي. سلمانی پارسی وایي د عمري عالم تناسیم جاړم ما ورته استاد جي ما د انجیل د پاره د آسماني کتاب د پاره 100 استادان بدل کړل زما انجیل نیمګړی پاتې شي. ما ورته وایي چې ما ته بل استاد وخیا ما ته وایي سلمان پارم کینا زه اخرنی عالمم زمونږ مرګري ټولو فاش شوي دي. سلمان د اخري زمانه پیغمبر راتلو والره سلمان د هغه زمانه د پیغمبر نه خداره هغه بس صدقې نخري سلمان بل نه خیداره هغه به تخفیه او تخایف چې کندنو قبلې سلمان عربستان کې به پیدا کیږي سلمان عربو کې به خلق تنګي هغه به هجرت چې کندنو کوي هغه نخلستان او د کجورو علاقې ته سلمانی فارسی وای زناسما ساوري اخلم خرصوم زما سر کثیر تعداد کې غواګانې او بيزي جمع شوي د عربو نه یو قافله رااله ما ورته دا ساوري ټولوالی ما عربستان ته ورسوي ما تخپل استاد ولی د اخري زمانه پیغمبر بال ترازی زجی کله مدینه ته ورسیدم زجی کله روانم په لار باندې زمانه ساوري واغستل وادي قرال اقرال تم ورسیدو د یو يهودي سره زمون شپراله زما سره قافله بي وفای وکړه زو دیمه په خو کې خرڅ کړم ما چې دا غلام روان کړي اے يهودي کته اخلي يهودي زماره سر قیمت ور کړي سحر زرا پاسینه مرګري نشته ما يهودي ته میزبان ته کسان شول وته په مارا خرڅ کړي زجی کم دینو غلام جوړ شوم د آسماني کتاب د زده کړې لپاره د نبی له صلوات و سلام په تفشیش کې زره هغه شاهي خاندان د ایران د بادشاہانو وسه زمانه غلام چې کم د سلمان پارسی و جوړ شو زجی کم دینو هغه يهودي په بل يهودي خرڅ کم چې مدینه کو یوم په یو خرڅي بل می په بل خرڅي لاسو پیرونه زیات چې کم دینو خرشوم یو ورځ د کجوري په سر کې یو يهودي سره ناسم يهودي هغه سیمه کجوري په سر کې بر ناسم کجوري شکوما نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله را لګلره خلق په هجرت باندې مجبور کړي ره رسول الله مبارک مدینه ته هجرت کړي ره رسول الله مبارک قباء ته راغله ره زچ رقم يهودي غلام يم هغه کجوري سر ته خېجولې ما ز کجوري شکوم لاندې جوړ هغه ترا کو زوما هغه مال بیا جوړ را گزاري زما د هغه مالک د تر زوی راغه او په دې الفاظ سره خیر وکړي چې الله دې قباء والا هلاک کی د مکین خلق یو کسر از غلولره هغه کس وې ز پیغمبر يم قباء والا زیور کړي قباء والا تی تاو دی دا پیغمبر دے سلمانی پارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی پا اللہ قسم زما زندگی تیرا شیورا علماء لکلی جی سلور سو کالا یا 300 کالا یا چکم دیر 2.5 کالا باند علماء اتفاق دے سلمانی پارسی را اللہ زندگی ورکڑیوا چی تر آسمانی کتاب دا علوم اتگئی انشاءاللہ ستا زندگی بتراس کوم آسمانی علوم باسلے سلمانی فارسی ہوئی ما چی خبر واوری دا زمان لا صحبو کار پری خودو ما سینه په کجوري باندې ور واچولا کله چې زما هوش راغې زره اوازین خطر کو شما ما د خپل مالک د ترزوی ته وې نه ک تاسو ته بیا خبر وکا زما مالک مال سپیړه راکړه چې ستا په هر سګي کاری د کجوري د سر نولې را کوشه وخېجا سلمانی پارسی وې ما ټول ورس کجوري وشو کوله زما زین چې کم د قبا سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تصورات راځي شکل مبارک پې څنګه زبې شاګر کېګم څنګه زبر دی غلامین ځان څنګه خلاصوما کله چې ما زیګر شو خپل مالک ته مې آقا ډیر زیات مې زړه خپه شوره زملک چکر لګوم ما ته ویلا شم خام نمخ کې بیا راځه سلمانی پارسی وی لګي کجوري مې واغسته لاړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام قباء کې صحابه سره ناشته ما چې وکتل لسپو مې نستوري تاو دی په الله قسم زین ته سکون مې لاو شو بدن باندې غونه زیک شو دا د اخر زمانه پیغمبر دی مخې چې کم دی نو د پیغمبر دی زوراله ما کجوري کې خوره ما حضرت ماوري دلیلی تاسو سره مکه کې ظلم شوره تاسو کورونه ال تپاتری باغونه پاتری زيو باغباني ما کجوري د سرقې راوړې ما پریو سرقه وکم ما نخره استاد معلوم ولا زکه استاد وی د اخر زمانه پیغمبر با سرقې چې کم دینو نه قبلې کیشو منگ انبیاء سرقی نخرو پا منگ سرقی حرامی والی صحابو اخری سلمانی پارسی وی سرور چکم دے خوشحالی بدن کے خطا برزی یون نخ موجود شا سورزی پس می نوری کجوری ویوڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا می مخ کی خورے ما یا رسول اللہ تاو سرقی نقبل ولی ما تغفر وڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی کجوری نزل لرکو خلیت ورواچو بدن بانے چکم دے خوشحالی رالا چی ربط دویم نخو موجود شا رالم سورزی
پس چې لاړم نبی علیہ السلام د قبا نه مدینې ته تللی جنت البقیع کې جنازې سره دی چې راغی رسول الله مبارک محفل کې کېناست صحابه چې کوم دی نو تاو شو ما ته استاد ویلو چې د هغې اخر زمانې د پیغمبر د ولو په منځ باندې به د نبوت مهري د کوترې او د زر کې راګې په شان د غوښې او مهر به په نروز زخو باندې به پې لیکلی شي محمد رسول الله. زه د نبي علیه السلام نه شاته کېناستم مخکې ځای شته رسول الله مبارک خبر شو په دې شاید د تر یهود علماو زما د نبوت د مهر مطابق خبره کړي رسول الله مبارک لمن راپورته کړه ما یې د ولو په منځ د نبوت مهر ولګېد ما محمد رسول الله وکتو سلمان پارسی وایي زور پدو شوم ما هغه مهر چې کوم دی نو ښکل کو زه غلیب ولیم بیهوشي په ما تارې شوه رسول الله مبارک وایي سلمان مخکې شه زه مخکې شوم زه په جړا جړا کې رسول الله مبارک تر خپلې زندګي حالات بیانوم نبی علیه السلام وایي سلمان حوصله وکړه ما یې په الله قسم حوصله تللې ده ما ټوله قصه نبی علیه السلام ته پړاو کړه رسول الله مبارک سلمان خیر دی انشاءالله آسماني علوم به الله تا ته در نصیب کوي د کم علومو دپاره چې تا شاهي خاندان پرېښودی او غلامي دې اختیار کړې ده. سلمان فارسی وایي نبی علیه السلام یې دا راته ووایه اوس کوم ځای ما یا رسول الله دلته یو یهودي غلام یم ورشه کتابت ورسره وکړه د خپل سر قیمت دې وتپوسه او لیکل وکړه چې زه به تاله چې کوم دی نو د خپل سر قیمت در کوم آزاد کا. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه وایي لاړم آقا وی چې داسې غلام ما ته بل نه میلاویږي زه ستا سره کتابت نه کوم بیا یې داسې یو محال غونته کې شرط کېښودو ماله به 300 وډکې د کجورو نال کې چې کله هغې بار شروع کړو ځکه 25 کاله پس بار کوي ورسره به 40 اوقې د سونې راوړې رالم نبي علیه السلام ته مې خبر وکړه رسول الله مبارک پاسې صحابو سلمان فارسی له صدقات راوړئ زکات او خیرات کې چې کم دی د کجورو بوټي راوړئ چا 15 چا 10 چا 60 چا 50 راغستي 300 ډکې پوره شو ما ته وایي سلمان لاشه ډوغلې وکنه نبی علیه السلام لاسو مبارکو باندې په هغه ډوغلو کې چې کم دی نو کجورې نالې کړې یو کجور هم خطا نه شوه 25 کاله پس خو بار نسی 100 میاشتې نوې تېرې شوې غټې ونې جوړې شي بار چې کم دی نو موجود شو آقا وایي دا څنګه کېدی شي زمانه خو غلام تلوار لري بل شرط چې کم دی نو 40 اوقې نبی علیه السلام مجلس کې ناسته یو کس راغی رسول الله مبارک ته وایي ستا ملګري غریبانان دي مکه کې تیار سره پاتې دي دا ما سونه راوړي د چرګ د هګۍ مقدارې دا واله پر یو باندې صدقه کا نبی علیه السلام سلمان سي شو سلمان فارسی راغی سلمان فارسی ما یا رسول الله دا خو ډېره زیاته کمه ده نه لاړ شوی تله سلمان فارسی ما تلې ته ورواچوله پوره 40 اوقې راوتې ما خپل نیک ته حواله کړې چې تا زما سره په دې لیکل کړي سلمان فارسی آزاد شو یو دور هغه راغی الله په آسماني علومو باندې منور کړه قرآن علوم ور نصیب کړل ما د قیامت په ورځ باندې میدان محشر کې خیر دی لږ آواز وکړئ د رسول الله مبارک هغه فقیر صحابي سلمان فارسی کم ځای سلمان فارسی ته سلمان فارسی تا چې خپل خاندان پرېښولی او ستانه غلام جوړ شوی په کم کتاب پسې هغه کتاب موږ ته د توتانې باندې په جومات کې پړاوېده تا چې د پیغمبر په حدیثو پسې کم شاهي خاندان پرېښودی او تا د ځان غلام جوړ کړی هغه روایات موږ ته جومات کې بیانېدل سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه وایي څومره خوش قسمته خلک وایي او بیا بدبخت هغه سړی چې په دغه دور کې هم د قرآن او د حدیث علوم چې کوم دی نو نه دي زده کړي